اگې لمن وزیر ودرېږي که نه چې د پښتنو قتل ووایه د پښتنو قتل ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي ځوانانو په 11 اکتوبر باندې په دا خاوره کې قامي عدالت لګي چې په دا کې به دا قوم فیصله کوي آیا تر نن تاریخه پورې منظور پښتون یو غیر عیني خبره وکړه چې هغه کړې وي هغه چې کومې خبرې کوي عیني یې کوي زموږ د صوبې وزیر لالا باقاعده موږ له دا انسټرکشن وکړي دي چې موږ به دغه قومي عدالت چې کوم حمایت کوو ځوانانو په 1970 کې عوامي لیگ شیخ مجیب الرحمن چې کله الیکشن وګټلو په دغه اکثریت باندې اقتدار یې منتقل کولو فوجي کشي یې وکړه او دا ملک چې کوم دی پرې ټوکړې کړو بیا یې د نیم پاکستان منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټي چې کوم دی عدالتي قتل یې ته وکړو د چا په خوله یې وکړو د امریکې په خوله باندې یې وکړو ځوانانو بیا یې په جلال جنرال ضیا په دا خاوره کې د کلاشنکوف کلچران کړو ټریننګ سنټر یې جوړې کړې ارټلري جنګ یې چې کوم دغې خاورې له راوړو چې پاکې یې دغو پښتنو په لاکونو چې کوم دی موږ شهیدان یې وکړ بیا یې جلال په 2001 کې د ریټایر جنرال مشرف امریکې له هغې ورکړې چې دغه ټوله به د امریکې جزونه ورځېدل او په افغانستان کې به د موږ پښتانه ورونه چې هغه یې شهیدان کړ بې کوره یې کړ بې وطنه یې کړ او بیا 400 کړل په قبایلي سیمه باندې وشوې چې پاکې 80,000 پښتانه شهیدان شول ځوانانو دا ملک همیشه چې تباه کړی دی دغو جنرالانو تباه کړی دی انشاءالله چې د دغو ځوانانو سره موده ودرو چې کومه خبره دلته د مشران کوي کوم دا ځوانان کوي دا به انشاءالله زه د اسمبلۍ په باندې کوم ټولېږم نه د دغې خاورې لپاره د دغې سیمې لپاره زه چې کوم د امتیتوب نه هم تېر یم زه چې کوم دی د پارلمنټرین نه هم تېر یم زه د هر صاحب نه هم تېر یم زه د بچو نه هم تېر یم خو چې د دغې علاقې وای د دغې خاورې یا من خبره وشي زه به انشاءالله ټول په فرنټ باندې وم ځوانانو په تېره هفته کې مو دا سوال پوښتنه کړی وای د اسمبلۍ په فلور باندې چې آیا په تېرو کې یوه هفته مسلسل چې کوم دی شیلینګ چا وکړو طالبانو ورنیسه وکړو آیا د دغو طالبانو سره وسله ختمېده نه دغو له ته وسله چا ورکوله ځوانانو د امن دپاره به انشاءالله ودارو دا خلک موږ له معلوم دي دا تو سره معلوم دي چې یہ جو نہ معلوم ہے انشاءالله چې دا نه بعد همدغه شوبې پسون دي انشاءالله مرز به کوو دغه ځله د بوډۍ د سیاسي اتحاد په زیر نګرانۍ کې انشاءالله ټولوالی به شو او هلته به دا مسج ورکړو چې موږ په دا خاوره باندې مزید قدم نه غواړو موږ امن غواړو ډېره مهرباني